دا مرګ دا بد سیز نه دی، لیکن مونږ ته یریږو. حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایل تحفة المؤمن الموت، د مؤمن مسلمان د بارا دا مرګ یو تحفه ده، داغه د بارا بهترین گفت دی. مونږ یریږو ولې؟ یریږو ځکه چې د مرګ نه بعد زمونږ عقیده ده چې زمونږ د الله مخې ته پیشي ده، او دغه پیشي ډیره خطرناکه ده. الله رب العزت دې زمونږ ټولو مددگار شي، او د الله په رحم بکیږي. کچری د الله رحم شامل حال نشو نو موږ ټول هلاک. حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایل چې هر انسان به د الله رب العزت پر رحم باندې جنت ته ځي. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تپوس کہے دا اللہ رسول تاسو هم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل اوزهم کدا الله رحم ونشو نو هیڅوک جنت ته نشي. نو د مؤمن د بارا مرګ تحفه ده، داغه لپاره یو گفت دی. داغه وجه ده چې مؤمن په دنیا کې وخت تیرای، مؤمن مسلمان چې په دنیا کې وخت تیرای نو دا د آخرت د انتظار د لپاره تیرای، د آخرت په انتظار کې دی. موږ سره چې څوک زیاتیو کې موږ څه وایو زموږ ورسته موږ انتظار دی. دا زموږ الحمدلله دا آخرت باندې زموږ یقین دی او ایمان دی. د دې وجه نه دا خبره کوم زموږ ورسته دا څوک په موږ باندې ظلم وکړي نو موږ خپل بدل بخبل نه لومت سوایو زموږ ورسته التبا د زره زره د روپے د ظلم او د زیاتې کته یو تیزه خبره هم کړي نو د هغه حساب په قیامت پر ورځ باندې الله رب العزت ورکړي.